نبی علیہ السلام فرمایي وي بیا پس خلکو باندې تیر شو مداسې خلکو چې د اغي سرونه په ګټ باندې اوښته شي دا سر ریچ مریچ بیا دا سر را روغ شي چې بیا سر روغ شي بیا یو فرشته ورته ولاړه ده دا سر ولا بیا په ګټ ولي بیا ریچ مریچ دا سزا ده ما د جبرئیل علیه السلام نه تپوس وکړ چې دا کم بدبخته انسان دی چې دا دومره سخته سزا ورته میلاویږي او جبرئیل علیه السلام راته وفرمایل دا هغه انسان دی کوم انسان چې په منځ کې سستی کوي دا هغه انسان دی چې کوم انسان په منځ کې سستی کوي منځ قضا کول نه چې منځ پرېږدي خو د مسلمان شان نه دی چې د په منځ پرېږدي نه منځ په ټایم نه کوي په منځ کې سستی کوي بس مړه وي وبه کوم اکثر چې ټایم په تېرېدو شي دی راشي دوه درې ټونګې ولګوي زه منځ مې وکړو منځ په ټایم نه ادا کوي منځ کې سستی کوي دومره ناکاره سزا ورته میلاویږي وایي چې لږ مخکې لاړو که نه څه خلک دی چې په دې شرمګاونو باندې صرف یو څو چیروډي پرتې دي داسې بربند دي ټیک شو او داسې په یو میدان کې دا د اوښانو په شانتې سریږي او دا دغه خوري د زقوم یو بوټی زقوم یو بوټی دی دا خوري او ګټې خوري زقوم او ګټې خوري د اوښانو په شانتې سریږي او د عورتونو باندې معمولی کپړې پرتې دي ډېر په ذلت سره لګیا دي ما جبرئیل علیه السلام ته وویل چې دا کم بدبخته خلک دی دا څه بد حالت دی دا څوک دي جبرئیل علیه السلام راته وفرمایل چې دا ستا د امت هغه خلک دی چې کومو خلکو زکات نه ورکوه اوس په دې خوش بیابان کې لکه د اوښانو لګیا دي او زقوم هغه بدترین بوټی هغه غني خوري او دغه رنګې ګټې خوري دا د دوی سزا ده دا دوی زکات نه ورکوه حدیث مبارک کې راځي نبی اسلام فرمایي چې لږ مخکې لاړم څه خلک مې ولیدل چې د لرګو غټ ګیډي ځان له کړي دي نو راشي هغه ګیډۍ ځان ته راوچتوي نو زورونه کوي هغه ګیډۍ ځان ته نشي راوچتولی دروند دی پې نو اوس په کار خو دا ده چې د ګیډي نه لرګي کم کړي چې ځان ته سپک کړي راوچتي کړي که نه نو نبي علیه السلام فرمایي وایي لاړ شي نور لرګي راوړي او بیا یې په هغې کې ګیډي کېږدي نو بیا پې زورونه کوي اوچتوي نو چې بیا نشي اوچتولی بیا لاړ شي نور لرګي راوړي بیا یې په ګیډي کېږدي ما جبرئیل علیه السلام ته وفرمایل چې دا څه بېوقوفه خلک دی ګیډۍ ورته شته دروند دی هغه اوچتولی نشي نور لرګي راوړي اوږدي پکې دا څوک دي جبرئیل علیه السلام راته وفرمایل چې دا ستا د امت هغه بدبخته خلک دی چې پردي حقونه یې والي دي د هغې نه ځان له ګیډي جوړ کړي دي خو په ځای ته دی چې هغوی ته هغوی حقونه ادا کړي نو هغوی ته د هغې حق نه ادا کوي بلکې لګیا دی نور حقونه د خلکو وایي ځان ته راپیټی نور درنوي د خلکو سره خیانتونه کوي د هغوی قبضې اچوي بیا نبی علیه السلام فرمایي وایي چې لږ مخکې لاړو څه خلک دی چې د هغې دا ژبې او دا شونډې په کنچیانو باندې پرې کېږي دا ژبې او دا شونډې ورله په کنچیانو پرې کېږي او چې پرېتې کړي نو بیا جوړې شي نو بیا یې پرې کوي نو چې بیا جوړې شي نو بیا یې پرې کوي او هغوی په لوی عذاب کې مبتلا دي او په چغو وړلو باندې دي زه د جبرئیل امین نه تپوس کوم جبرئیله دا څوک دی چې دومره سخته سزا ورته ورکولی کېږي او جبرئیل علیه السلام راته فرمایي چې دا ستا د امت هغه واعظین دي چې خلکو ته تقریرونه کوي وعظونه کوي خو پخپله پې عمل نه کوي یقولون ما لا یفعلون چې وایي خو کوي نه دا ستا د امت هغه بدعمله واعظین دي چې بیان کوي او پخپله پې عمل نه کوي زه به ووایم چې الله موږ ته د دې نه ته پناه راکړه ځکه دا بیانونه زمونږ کار دی هسې نه چې دا عذاب چېرته موږ ته میلاو شي الله دې ته موږ ته پناه راکړي قسم په الله زه چې کومه خبره کوم که نه په دې غرض یې کومه چې کېدای شي ما کې نه زه دې خلکو ته هم کېدای شي ما کې الله راولي ما کې راولي ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي وایي د جهنم اور به په هغې علماو ګرمولی شي چې هغوی په خپل عمل نه یې کړی د جهنم اور به په هغوی باندې ګرمولی شي الله تبارک وتعالی دی د عمل کولو توفیق راکړي بهرحال دا خو مې درته د معراج واقع شروع کړ خو ما خو په ډېره مختصره کیسه وویله ما خو مطلب دا زه ټوله خلاصوم خو دلته ټیم پوره شي نو ما په ډېره مختصره کیسه وویله دا د نبي علیه السلام په 10 کال د نبوت باندې د معراج د رجب په میاشت کې 28مه شپه وه او چې کله نبي علیه السلام د طایف نه وروستو راغی د هغې نه وروستو دا واقعه راغلی وه نو بهرحال د سیرت د نبی علیه السلام مې شروع کړی دی
او الله تبارک وتعالى دې توفیق راکړي چې سر ته ورسوم او د معراج دا واقعه مې هم داسې وویله چې کیدای شي دا زه بیا راشم بیا بیان کړم ځکه چې زما نه ډېره په نیمګړي کې پاتې شو هېڅ په نتیجه ونه رسېدم نه مې تاسو ورسولی چې دا زه سر ته ورسوم انشاءالله.